د دوبۍ نه چې دی زیاتر کسان ډیپورټ کیږي، د دوبۍ نه واپسې رالیږي، د څه د وجې نه رالیږي؟ بل دا چې هلته کې د هغو چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه ته هم پاتې شي، که به بینک کې کمې روپۍ هغه روپۍ هم پاتې شي، که ګاډي نو هغه ګاډي چې دی دا یې هم هلته کې چې دی پاتې شي، او دغه شانتې چې دی ملک ته یې راولېږي نو هغه کمې روپۍ چې بندي کړي نو هغه روپۍ هم هلته کې لاړې شي، ضایع شي، لکه هغه ته میلاو نه شي، او دغه شانتې خالي لاس چې دی هغه پاکستان ته چې دی دا راولېږل شي. دا یوازې د پاکستانیانو سره نه، په دې کې بنګالیان هم شامل دي، دغه شانتې انډین پکې هم شامل دي، نورو ملکونو والا کسان چې دي دا پکې هم شامل دي، خو پاکستانیان چې دي دا په دې کې ډېر زیات دي. خو دلته موږ ته پته نه لګي چې کم کسان چې دي دا په دې باندې رالیږلي دي. اکثر ځینې کسان چې دی په ټلیفون باندې بحث کوي، د دې نه مخکې موږ تاسو ته وویلو، خو نن سبا چې دی دا ډېر زیات شو ځکه چې اوس تاسو کم په ټلیفون باندې خبرې کوئ نو اکثر دغه ټلیفون دا خبرې چې دی دا ریکارډ کړي، چې ریکارډ کړي هغو ته پته ولګي چې د ملک د حالاتو په باره کې بحث کوي. اکثر تاسو ته څوک ټلیفون وکړي هغه ستاسو نه تپوس کوي چې حالات څنګه دي، ته ورته د هغه ځای هغه ټول معلومات په ټلیفون کې ووایي، چې کله ورته ووایي نو د دې د وجې نه چې دی تاسو ته دغه مسله جوړېږي، ځکه چې پاکستانیان چې دي هغه دغه مزایل او هر سره هغه نقصانونه چې دی په خپلو سترګو لیدلي یا ځینې کسانو د دې ریکارډینګ کړی، نو چې ریکارډینګ یې کړی د هغې نه ورته هم مسله جوړېدلی شي، که ټلیفون وکړي نو په ټلیفون باندې چې دی هم ورته مسله جوړېږي. اوس پکې دا خبر راغلی چې واتساپ کال چې دی دا هم ریکارډ کوي، او د واتساپ د طرفه دا ویلي دي چې دا اینډ ټو اینډ انکرپشن دی، لکه د دې ریکارډ چې دی دا څوک نشي رایستلی، د واتساپ ریکارډ چې دی دا څوک نشي رایستلی، خو د هغو د طرفه دا ویلی کېږي چې موږ د دغې ریکارډ چې دی دا رایستی کېږو، ځکه چې موږ ورته فایروال لګولی دی او په هغې کې هغو کیورډ چې دي دا ورکړي دي، لکه خاص ټکي ورکړي دي، خاص ټکي لکه مثلا د ایران په باره کې څوک بس کوي ایران به یې ورکړی، د دوبۍ په باره کې، حملې په باره کې دغه شانتې ټکي چې دي دا یې وله ورکړي. نو کله چې ته د هغې ټکو په باره کې ذکر وکړې په ټلیفون باندې نو ستاسو د هغه ټکي په هغه کې چې کله ذکر راغی هغو کم ټکي ورکړي نو بیا هغه کال چې دی هغه ریکارډینګ ته ورواچي، چې ریکارډینګ ته ورواچي که ته د هغې ملک خلاف وایي بحث کوې نو ستاسو دغه هر سره چې دي هغه ریکارډ کېږي. خو په دغې خبره کې چې دی څه وزن نشته، لکه ځکه د واتساپ د طرفه وینا شوي ده نو د هغو کال چې دی داسې په اسانو باندې ریکارډ کېدلی شي، خو هم ټلیفونونه چې دي هغه ریکارډ کولی شي او فایروال یې لګولی د هغې په تر باندې هم هغو کوشش کولی شي چې ملک پسې راوالي نو کوشش کولی شي چې ریکارډ یې کړي. نو تاسو احتیاط چې دی دا کوئ چې د ملک په باره کې څه خبرې ونه کوئ، ویډیوګان چې دي دا ونه کوئ. بل لا که بیا هم تاسو دغه چل کړی او تاسو ته د تاڼې نه چې دی ټلیفون راشي، ځکه یو کس به دې باندې بله ورځ ما یو ویډیو وکتله هغوی چې ټلیفون تاسو ته راشي نو په ټلیفون کې بیا دا کوشش کوئ چې کله تاسو ته راشي تاڼې ته تاسو راشئ، په تاسو باندې پلانی کیس دی یا پلانی دغه تاسو تاڼې ته راشئ، چې د تاڼې درته ووي نو د هغې نه مخکې دا چل وکړئ چې د خپل بینک نه روپۍ چې دي دا راوکاږئ، ستاسو چې کم ګاډه کم دغه خپل یار دوست چې دی هغې ته حواله کړئ، خپل هر څه چې دي دا ورته حواله کړئ چې هغې له د هغه ځای نه چې دی هغه مکمل ختم کړي چې ته ځې نو په دغې لږ ټایم کې ته خپل هر سره چې دی کولی شي. که ته روپۍ راواخلې او دغه روپۍ ته تاڼې ته یوسې نو په عربو کې دا چل دی که ته تاڼې ته هم لاړ شې خو ستا روپۍ چې دي دا ستا نه نه نیولی کېږي، لکه ستا کم ریالونه په درهمونه په دغه کې به بینک کې او هغه ته راوالی د ځان سره په جیب کې ویسې نو که تا بند کړي په هغې کې هفته تېره شي، 2 هفتې تېر شي یا پکې میاشت تېر شي خو ستا روپۍ چې دی دا تاله درکوي. دا زما سره په خپله هم شوي دي، ستا نه تپوس کوي ستا روپۍ تا ته پوره میلاو شوي که نه شوې، ته به ګوته لګوې دستخط به کوې چې دستخط دې وکړو ستا هر سره تا ته صحیح میلاو شو نو تا له دغه کوي. نو که بینک کې روپۍ زموږ سره خو اکثر لږې روپۍ کم چې لیبر دي نو خپلې روپۍ چې دي دا دې په ټایم راوکاږئ. که ګاډی هغه ملګري ته یو حواله کوئ چې هغې له خرڅوي یا په ټایم د یو کس سره خبره کوئ چې هغه ګاډی چې دی هغه ستاسو خرڅېږي او خپل معاملات چې دی دا صفا کوئ نو د هغې نه وروسته تاڼۍ ته ځئ نو ستاسو هر سره چې دي دا به تاسو ته میلاو شي. که نه که دغه شانتې رالی نو ستاسو چې په بینک کې کمې روپۍ او کم شیزونه چې ستاسو هلته پاتې شو نو دا به پاتې شي او ډېر کسان چې دي هغې پاکستان ته ډیپورټ کړل. نو دا د هغه مسافرو دپاره چې کوم په عربو کې پاتې کېږي، په دوبۍ کې پاتې کېږي یا په سعودي او په دغه ملکونو کې پاتې کېږي نو هلته هم دا قانون دی. نو هلته کې تاسو احتیاط هم وکړئ چې دغه خبرې چې دی دا په ټلیفون باندې نه کوئ، ځکه که دغه خبرې کوئ نو تاسو ته مسله چې دا جوړېدی شي هغه د دې د وجې نه په دغې باندې پابندي لګول هغوی زموږ د ملک بدنامي نه کېږي، ځکه که دوبۍ تاسو لیدلي نو هغه مکمل خالي شوي دي، ځکه هلته کې خلکو روپۍ بندي کړې هغوی وایي چې امن دی دلته کې، خو هغه امن چې دی هغه د دوبۍ خراب شو نو هغه اوس د خلکو په سترګو باندې چې دی پټۍ تړي. ټولې دنیا ته چې دی پته لګي د سوشل میډیا په تر باندې هم خلک خبرېږي، الکترانیک میډیا په تر باندې چې دی هم خلک خبرېږي، خو هغه وایي چې دننه کم کسان ناست دي چې هغه دغه خبرې ونه کړي. نو تاسو هم احتیاط کوئ چې تاسو ته دغه قسمه مسلې چې دي دا به دې کې را نه شي.